ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. که طالبتون چرې پیدا شي نو د محمد اسحاق ته په نکاح کو ځکه ماشاءالله د چټي نه ده کړې که نه یا حیات خان له په نکاح کو اشیر اکبر څه شاغم چټي نه ده کړې. سورة المطففین مکی صورت تے تلاوت اعتبار سرا دریاتیا نزول اعتبار سرا شپگتیا سورة العنکبوت نرست نازل شوه. ربط ددی صورت مکی صورت سرا ہر کلچ مکی صورت کے ذکر شو چه فجار با جحیم کی دی صورت کے ذکر کی گی چا عمل نامہ د فجار و بسجین کی. دویم دار چه دی صورت اول مرتبط تے دا آخر د صورت سرا. آخر د صورت کے داو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. نو د دی په ابتدا کیوں تهدید عظیم دے ویل للمطففین. دریم دا د مخ کی صورت کې هم بیان د مسئلې د قیامت ہو. دی صورت کې هم بیان د مسئلې د قیامت ته. دعوت صورت ترغیب الی الاعمال الصالحہ. موضوع صورت بیان الہلاک للمطففین و اہمیت حقوق العباد والاحتیاط فی المعاملات. خلاصہ د صورت اول آیت نا ترس پگم پورے بیان د مواجب و د جہنم ذکر کئی. ومنا تر نہم پورے تخویف اخروی د پارا د متففینو. لسم نا دو لسم پورے زجر د پارا د منکرینو د قیامت. دیار لسم کی شکو ذکر کئی. سوار لسم نا تر و لسم آیت پورے تخویف اخروی. اتلسنا تر 23 پورے بشارت اخروی. 29 تر آخر پورے زجر د منکرین د پارا او تخویف اخروی د مکذبین او مستهزئین د پارا. بسم الله الذي ارسل المکیال والمیزان الرحمن بتعریف مقادیر الاشیاء بهما الرحیم بالنعیم علی الاب ابرار یوم القیامہ. ویل النفسوس دے للمطففین کمی کون کو لرا الذین آغائز اکتالو علی الناس چکلا پیمانہ کئی خلقنا یستوفون پورا یخلی و اذا کالوہم چکلا پیمانہ ورکی حاغیتا وزنوہم یا وزن ورکی حاغیتا یخسرون کمی خلقوں نے پورا اخلی اور کئی کم. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. آیا گمان نہ کئی دا کسان چې دوی به دوباره را پاسول کیږي لیوم عظیم هغه ورځ لوی لرا یوم یقوم الناس لرب العالمین هغه ورځ چې وبدریږي خلق رب العالمین تا. کلا حق دادا خبرا ان کتاب الفجار یقینا عمل نامه د فاجرانو لفی سجین خامخا په سجین کې دا داو مزمک د لاندې په دې کې د کافرانو ارواح دي. وما ادراکا سشی پویکڑت ما سجین چی سجین سشے دے کتاب مرقوم دا کتاب دے لکل شوے
ویل یومئذ افسوس دے په دغه ورځ للمکذبین دروغ نسبت کوونکو لرا الذین کسان یکذبون بیوم الدین چې دروغ نسبتونه کوي ورځ د قیامت ته وما یکذب به دروغ نسبت نه کوي به قیامت ورځ ته الا کل معتد نسیم مگر هر تجاوزګر او ګناهګار اذا تتلا علی آیاتنا چې کله لوستل کېږي په د آیاتنا زمونږ نو وایي دا قصې د پخوانو خلکو دي کلا حق دا خبره بل رانا علی قلوبهم بلکې مهر لګولې دی الله تعالی په زړونو د دوی بل رانا بلکې مهر لګولې دی علی قلوبهم په زړونو د دوی ما هغه څه کانو یکسبون چې دوی څه کسب کړي دي یعنی گناهونو په مهر لګولې رین خط وای تورواله حسن بصری وای الذنب بعد الذنب یوی ګناه نه رسته بل ګناو کی تر دې پوری چزړې تور شي او زها کوئی ارین موت القلب مرګ د زړه ته وای بیا نیک عمل ورته خنخ کاری ما کانو یکسبون دا پایل درانه ده کلا قد دا خبره انهم یقینا دوی ربهم در رب د دوینا یوم ازن په دی وخت کې لمحجوبون لممنون محجوب وی رب نه به محجوبی معنا دا دا چې رب نویني رب رویت په دوی بنشي ثم انهم بیا یقینا دوی لسال الجحیم داخلي دن کی به دوزخ تا ثم يقال بیا بویل شي هاذا الذي دا هغه دي کنتم به تکذبون چې تاسو پاغي تکذیب کړو کلا حق دا خبره ان کتاب الابرار یقینا نامه د نیکانو با فعلین کی و مسمان کې دارش نه لاندې وما دراکا سچ پوکړه ته ما الیون چې الیون څه شه ده کتاب مرقوم دفتر دې لیکل شوی یشهدو المقربون ناظریږي دي ته ملائکه مقربي ان الابرار یقینا نیکان لفی نعیم په نعمتونو کې دي علی الارائک په تختونو ينظرون یو بل ته بګوري تعرفو تب پیجنې پیوجویم په مخونو د دوی کې ندرت النعیم تازگی د نعمتونو یسقونا خړو بول کېږي با مر رحیق د خالص شرابنا مختوم چې مهر پیول شوی ختام مهر دا غیب مسک د مشکوي خوشبوئی وفي ذالک پدی رحیق او یا پدی نعمتونو کې فلیتنافس المتنافسون من دیو کی من کون کی ومزاجو گډوډې سند د شراب با من تسنیم د تسنیم نه تسنیم څه شه ده عین اندای و چین دا یشرب بها المقربون چسکاک بکید دینا هغه خلق چې کوم مقرب دي ان الذين يقيننا کسان اجرمو چې جرم کړي کانو دي دوی من الذين دای کسان نا منو چې ایمان راوړي یزحقون غی پورې خنداګانې بکولې وایذا مروا بهم چې کله به تیرې دل پاغي باندې یتغامزون یو بل ته اشاره کولې چې اغلو ګورې داسي سترګو اشاره وایذن قلبو چې کله به تیرې دل العالم اهل د دوی ته انقلبوا تلل بفکین په مستۍ وایذا راوهم چې کله به ولیدل دوی هغوی قالو ویل به انا ولا یقینا دا کسان لضالون بیلاری دي وما ارسلوا ندی لګل شوی دوی علیهم پاغي باندې حافظین نگرانان دوی خدای نگرانان ندی چاغي بیلاری دی او دوی وېدا بیلاری دي فالیوم الذین پسنن رضا کسان چې ایمان راوړي منل کفار د کافرانو پورې یزحقون خنداګانې بکای علی الارای کې په تختونو باینظرون یو بل تګوري هل سو بل کفار ما کانوا یفعلون بدل بنشي ور کول کېده کافرانو ته هل سو بل کفارو هل په معنا د قد سره په تحقیق سره بدل به ور کول کېږي کافرانو ته ما هغه څه کانو یفعلون چې دوی سکړي چې سکړي حق بدل به دوی ته ور کول کېږي سورۃ الانشقاق مکی سورۃ ته
تلاوت اعتبار سره سلور اتیا، نزول اعتبار سره درې اتیا، سورۃ الانفطار نرست نازل شوه. ربط د دې صورت مخکی صورت سره، مخکی صورت کې او کتاب مرقوم بیان د صحف او د اعمالو، دې صورت کې بیان د خزین او د هغه ده. واما من اوتی کتابه بیمینه، د مخکی مسله د مجازات او دې صورت کې بیان د قیامت او عذاب د مجرمانو، بیان د فاجرانو. دعوت صورت اثبات د قیامت او ترغیب ال الاعمال الصالحه. خلاصه د صورت کې دا قیامت حالات ذکر کیږي او زواجر ذکر کیږي او تخویفات. اول پنځو آیاتونو کې تخویف اخروی، بیا ترغیب ال الاعمال الصالحه، بیا تخویف او بیا زواجر ذکر کیږي. الله فرمایي بسم الله الذي شقق الارض بالنبات، چزم کې سری کړي دا پګیاګانو. الرحمن الذي عم وجوده اهل الارض والسماوات، چې دا غسخه د زمکو د اسمانونو والا تر رسیدلی. الرحیم الذي خص اهل تاتی بالجنات، اذا السماء انشقت، چکل اسمان ټوټه ټوټه شي. واذنت لربها وقد اذنت لربها اطاعت لربها، تابعدار شي د رب د دی. وحقت او لایق دی ورته دا چې د رب تابعدار شي. واذا الارض چکل ازمکا مدت ورشي. والقت ما فيها وتخلت غرزي اغا چې پدی کی دی. وتخلت خالق اغا چې د دې ازمکه په خېټه کی دی. وازنت لرب او تابعدار بشي د رب د دی. وحقت او لایق دا ورته دا چې تابعدار شي. ترغیب ال الاعمال. یا ایو الانسان انسان انک کادون، یقینا ته کوشش کوونکې الی ربک، لقاء رب استاتا. کادهن الی ربک جاهدن الی لقاء ربک، کدهن په کوشش کولو سره په ملاقات خامخ کیدون کې د الله سره. فاما من اوتیا، پس هغه څوک چې ورکړی شي تا کتاب او عمل نامه ده بیمینی په خلاص ده. فسوف یحاسب، زردا چې د سره به حساب وکړي شي، حساب یسیر آسان حساب. وینقلب، واپس بشي علی اهل ددتا مسرورا خوشاله. واما من اوتی کتاب، څوک چې ورکړي شي عمل نامه ورا زهری په طرف د شاده ده. فسوف یدعو، زردا چې راو ببلی صبورا هلاکت. واسلا داخل بشي سیرا جهنم تا. انه یقینا ده کان ده پیالی په حل ده کې مسرورا خوشاله. انه ظن ده یقین کاو الله یهورا، چې ده بن دوباره کیږي. الله یهورا معنا الله یرجع، بلا نه ده داسې. ان رب یقینا رب ده کان ده بی په د بصیر لیدون کې. فلا اقسم بالشفق، حاجت نشتا قسم تا سره د دینه قسم خرم په شفق. شفق څه ته وایي؟ بیاض بعد الحمرت او یا حمرت، دې ته شفق وایي. ماخام کی سرخی را پیدا شي، دې ته شفق وایي. د سرخی نه وروسته سپینوالی را پیدا شي، دې ته شفق وایي. ایمو پکې اختلاف. دغه د حمرت 3 درجې دي او دغه بیاض 15 درجې دي. نو ټوټل 100 درجې شو، 18 درجې. یو درجه 4 منټه ده زمونږ په منټونو. نو ټوله څومره شو؟ 4 لا ورکړئ ضرب په 18 کې څو شو؟ 1 غنټه او 12 منټه. د ماښام ټایم څومره دی؟ 1 غنټه او 12 منټه. نو 1 غنټه او 12 منټه وروسته د ماسخوتن اذان وشي، نو دا په ټایم شوی. تاسو په دې مسله ځان پوهه کړئ، دا مولین تی نه دي خبر. تاسو په دې پوه شئ. پروس کاله زمونږ د جمعات ته یو د پنجاب یو جماعت د تبلیغیانو راغلی و. نو هغې کې یو مفتی ووایي، ملتان کې مې
قاسم العلوم کې مې دا افتاح کړی ده. نو ما په دې وړي کې خو د ماسخوتن ټیم په دې نقشه کې چې داخليږي په 14 منټ او 9 باندې داخليږي که تاسو خیال کړم دې خیال سوال دې غړې کې هم د قشاري دي ما دې غړې کې مرাজি په دې دغه کې نقشه کیمیا نقشې چې کومې راځول او موږ به مونږ کاوه د ماسخوتن جمع بم په پاو باندې ودروله او اذان به په پاو کم یا په لس کم کېدو. صحیح شو. نو هغه ما ته ویل چې دا مونږ خو اذان هم قبل از وخت کېږي ځا مونږ خو په وخت وشو یو منټ فاصله ده باید چې لږ وروسته شو د اذان خو تاسو بې ټیمه کې مارته ته مولای کامی ما ته اردو نه راتله کنه غم دا و ما زه اوس ته په پښتو نه پوهېږم زه په اردو خو که جګړه هم شي نو څه به کوو ښځه درته یو کس ته مې ویل ته راشه ته ترجماني کوه د هغه په خبره زه پوهېدم خو ما ورته ویلی نه شو چې څه ورته اوس ویم هغه زه مولا یم او مفتي یم بس راځم چې پوه دې کړم بره وخېږو بره مې پوه کړ چې د الله بنده د ماسخوت ولې نه کېږي وایي دې نقشه کې دې سیدي وایي نقشه یې راواخلې ما نقشه کې ده دا د عوامو شی دی ته خو مولا یې مرسو درجې دی دا درجو پته ورته نه وه چې څو درجې دی شفق خو ملګوره دومره خو درته پته ده که نه چې شامې وغیره کې دي چې ماښام کله داخليږي د ماښام ټیم چې کله طلوع د شفق وشي غروب آفتاب او طلوع شفق او ماسخوتن ټیم کله داخليږي چې غروب شفق وشي غروب شفق بیا د امام او د صاحبانو اختلاف دی چې حمرت دی او که بیاض دی که نه دا اختلاف دی او بلکې دا اختلاف د لغت د امام د خلیل او د مبرد او د سیبوی د دیونه پکې اقوال شته خاغه دا ومنله چې ټیک شو شفق دی ملتانه اوس تپوس کوم شفق څو درجې دی دا پته ورته نه وه نو ما ورته ویل ګوره شفق چې کوم دی 18 درجې دی او یا 15 که بیاض والی 15 درجې که حمرت والی 3 درجې که دواړه والی نو زمونږ مذهب کې خو دواړه دي نو 18 درجې چې دوه یا منټ هغه ویل دا څنګه چل دی نه پوهېده که نه دا خو د ریاضۍ مسلې دي که نه د اوسني مولیان خو ریاضي نه وایي فلکیات شپږمه درجه کې کتاب دی بس مولیان نه وایي یو دوه پاڼې پکې ووایي تفهیم فلکیات آسان فلکیات فهم فلکیات ټول ډېر ښه کتابونه دي خلاصه ده د قدیم فلکیاتو نو ما ورته ویل ګوره احسن الفتاوه خو پېژنې که نه احسن الفتاوه څنګه فتاوه ده خو ډېره مضبوطه فتاوه ده که نه مفتي رشید صاحب هغه دویم جلد کې په دې ډېرې پاڼې ډکې کړي دي د هر ملک دپاره خپل ټیمونه لیکلي دي او د هر وخت ډېره بهترینه ده دې موضوع کې تاسې که بیا هغه کتل هغه ګورئ احسن الفتاوه دویم جلد اوقات په دې کې ډېر ښه ذکر شوي هغه مې ورته وښوده وګوره ملدې کې راغلي دي چې 18 درجې دي شفق 18 درجې دی او درجه 4 منټه ده هیئت وسطا کې دا راغلي دي چې دا 4 منټه ده د چاته په واټساپ باندې پیغام ورولېږه چې داسې چل دی او دا نقشه دی وایي چې غلطه ده هغه ورته ویل چې د خبره خو ټیک ده خو منټونو کې فرق دی درجو کې فرق دی بعضې درجې 3 منټه او بعضې درجې 4 منټه هغه ورته دا جواب ورکړه بس ما ورته زما ستا مسله ختمه شوه بس ما ستا مسله به په دې ختمه شي چې هغه ملګري درته مولا درته ټلیفون کې وویلې چې درجه د ژمي او د اوړي په موسم کې بدلیږي اوړي کې درجه غټه وي او په ژمي کې په اوړي کې وړه وي او ژمي کې غټه وي یا په اوړي کې وړه وي او په ژمي کې غټه وي د دې داسې مثال دی لکه ګنټه 4 منټه ده یو ګنټه 4 منټه وي شپېته منټه وي او یو منټ څو سیکنډ دی شپېته سیکنډ او که څوک تاسو ته وایي چې ژمي کې ګنټه 500 منټه ده او په اوړي کې شپېته ده نو دا خبره غلطه ده که صحیح ده د هغه دقه شان خبره ما ورته زما ستا مناظره او بحث ختم شو بس هغه ملګري نه دې تپوس وکړه هغه مولا نه چې یو کتاب حواله راولیږي د فقه کتابي که د فلکیاتو کتابي که د اردو کتابي که د عربی کتابي که د انګلیش هرې ژبې کتاب چې په هغې کې یو معتمد کتابي هغې کې دا لیکلي چې درجې منټونه بدلېږي را بدلېږي بس تا وګټل او ما بیا لخته بس زه په غلطه یم
بس هغه ټینګو چې نه داسې چل دی دا ده که نه من نه که نه مه کوه ګوره بیا سن فتاوه کې ما زه ورته راوړه سن فتاوه کې د هیئت وسطا په حوالې سره او د تصریح په حوالې سره لیکلي وو چې هر منټ چې کم دی هره درجه 4 منټه ده او هلته ما سره تفهیم فلکیات پروت و دا شپږمې درجې والا تاسې مو ګورئ تفهیم فلکیات په هغې کې لیکلي دي چې درجه 4 منټه ده او دا بدلیږي نه دې کې بدلون نه راځي مر اوسې منې که نه بس اوسې ملکه ته خفه کېږې خیر دی مونږ به مونځ به یو 15 منټه زه وروسته کوم چې ته خفه کېږې ستا رایه دای خو داسې نه ده دلته دا مولین دي اکثره دي جماعتونو کې اذان دی قبل از وقت وکړو او نقشې مطابق یې وکړه دا ناپوهه دي دا نه پوهېږي اوس غروب آفتاب اوس په څو کېږي غروب آفتاب اذان د ماښام په څو کوي اوس روژه کې خو تاسو ته پته لګېږي که څو 48 منټه باندې کېږي په څو 48 منټه او په 6 بجې باندې اذان کېږي نو 48 او 9 بجې چې شوې نو دا 1 غنټه شو پورا 8 بجې چې شوې نو دا 2 منټه شو نو پورا 8 بجې باندې چې ماسخوتن اذان وشي نو دا په ټیم شوی دی په ټیم شوی او په دې نقشو کې راغلي دي 18 منټه او دغه 8 بجې تاسو خیال کړی دی که یو 2 منټه یا 3 منټه دی ور واچئ زیات خیر دی د احتیاط دپاره 18 خو دا اوس په دې ټیم کې دي اوړي کې دا بیا ډېری دا بیا نیمه ګنټې ته خبره رسوي که نه فرق پکې راولي تاسې په دې خبره پوه شئ دې کې لږ ذهن وسیع کوي او په دې د دې مولیانو سر نه خلاصېږي او هلکه دستیر ته نقشه راولل که دا څه قرآن دی که دا تورات دی که دا انجیل دی دا څه شی دی دا کوم مذهب کتاب دی چې دی ته نقشه ده خو یو چا لیکلې ده او غلطه یې لیکلې ده غلط شوی دی پکې قسم دی چې غلط شوی دی پکې او خلک پکې روان دي او تاسو کوئ چې دا غلطه دا دومره علما خو ورپسې ځکه روان دي چې احتیاط دی پکې احتیاط خو ښه شی دی که نه احتیاط خو ښه خبره ده خو که چا پرزن اذان مخکې وکړو د نقشې نه مخکې وکړو 10 منټه 15 منټه خو اذان وشو تاسو خو په ټیم پوه شوئ د ماسخوتن په ټیم یو بیا یو بله غلط فهمي زمونږ ده زمونږ معمول خدا سي روژه ماتي ټیم کې مونږ روژه دستی کې ماته کو کور کې یو کجورو باندې او یو ګوټو بو باندې او بس زر راشم جومات ته او بس اذان شوی یو بس مؤذن هم یو کجورو او یو ګوټو بس کلی او بس ایسته جمع ودرو او بس خلک راځي جومات ډکې د جمع نه بس وروسته بیا خلک ډوډۍ خوري که نه زمونږ دا معمول دی دا او فقه الی سنت دی دا صحیح طریقه ده بعضې خلک داسې چل کوي 15 یا 20 منټه ډوډۍ له ورکوي دا هم جایزه ده دا هم ښه طریقه ده بدي پکې نشته نه دا نور خلک پې بد رد وایي وګوره ماښام مونځ یې قضا کړه او ماښام وخت باریکه دی تاسو به د عوامو نه دا اورېدلي که د ماښام وخت باریکه دی او 20 منټه ټیم یې ورکړه مونځ یې را باندې خرابه کړه نه 2 منټه کې چې کوم دی د ماښام مونځ کېږي او په اول ثلث کې چې وشو دا وخت مستحبه دی مستحب وخت کې وشو نو د 2 اولنی ثلث څومره دی 15 منټه راځي 15 منټه 40 منټه راځي نو 40 منټه کې چې وکړو نو دا وخت مستحبه کې کړی دی او 40 نه چې خوا وکم مونږ وشو خو وخت مستحبه نه دی خیر دی ګناهګاري کې نه په دې مسله تاسو پوه شئ دا تکي ګوره دا په دې باندې ښه سوچ وکړئ نور مليان لدا نه ورځي او نه به درته وایي دا په دې خزان پوي کوي عزت مولوی صاحب په دې مسله ځان پوي کې قسم کا نور مليان لورځي دا 2000 نه روسته چې کوم مليان فارغان شوي دي 2000 نه روسته هغه یو لم دا نه ورځي ځکه دا کتابونه ویلي نه دي نو یو تمامه شری چغمنی کې دا اخري دغه وخندل دا کتاب نوم ورته ناشنا ښکارش نه دا کتابونه نمونه چې ورته اخلي هغه ورته ناشنا ښکارېږي نو پوهېدل خو پې ډېره لویه خبره ده تاسو په دې مسله ځان پوهه کې انشاءالله د سحر ټیم بعینهم دقه ټیم دی تاسو په دې پوه شئ د طلوع فجر صادق د فجر صادق د راختلو او د طلوع آفتاب هم د کومره ټیم دی تاسو ما په دې خبره پوه نشئ 18 درجې صبح صادق راوخیږي او نور ډوبېږي نور راخیږي د دې هو به هم دقه ټیم دی تاسو په دې خبره پوه شئ بس 18 درجې کم دي دا هغه به یو شی رواني په ټول پر جمع وړي دواړو کې کله کله پکې یو منټ دوه فرق راشي
خو نور هو به هو یو شان رواني 13 درجه الله ودا مې دې شفق پورې درته ویاله ها فلا اقسم بالشفق قسم یادوم په شفق واللیل پشپې و ما وسق او چکل پورشي والقمر پس وګمې عزت تسق چکل رڼا پوره کی عزت تسق معنا عزت تما نور رڼا پوره کی وصار بدرن تترکبن تاسبا سورے گئی طبقن په یو حال ان طبقین د بل حال نا یو حال نه بل حال ته بدلې گئی فما لهم صد دیلا لا یمنون چی مان نروړي وذا قری علیهم القران چکلا لستل کیږي په دوی قران لا سجدون سجده نه کوي فبس بل الذین بلکې کسان چې کفر کړي کذبون دروغ نسبتونه کوي قران ته والله عالم والله خپويږي بما پغس یون چې دوی جمع کوي فبشرهم پزیر ورکا دیتا بیعذاب علیم پازاب دردناک الا الذین مگر کسان چې ایمان راوړي اعمال نیکړي لو مجرون غیر ممنون شته د دوی لپاره اجر غیر مقطوع نه بغوسیږي سورۃ البروج مکی سورت ته تلاوت اعتبار سرا پینزات یا نزول اعتبار سرا ویش سورۃ الشمس نرست نازل شوه ربط د دې سورۃ مخکی سورۃ سرا مخکی سورۃ کې وعید ذکر شوه کفار لرو بیان د عذاب دې سورۃ کې وعید د کافرانو ته وقت د عذاب او تسلی د مؤمنانو ته او تهدید د کافرانو لرا دعوت سورۃ تخویف دنیوی مخالفین لرا خلاصه د سورۃ اولات نا تر دریم پورې احوال د قیامت باندې شواهد سرورم نا تم پورې دا متعلق د تر دریم شاهد پورې نهم کې بیان د توحید لسم کې تخویف اخروی یو لسم کې بیان د بشارت اخروی او بیا زواجر ذکر کړي الله بسم الله الذي جعل في السماء بروجا الرحمن بخلق يوم القيامة الرحيم بالمظلوم يوم القيامة والسماء قسم دی پاسمان ذات البروج چې خاوندان د برجونو خاوند د برجونو د دولس برجونو دي دولس حمل ثور جوزا سرطان اسد سمبوله میزان دا برجونه یادای دي ته بروج وي والیوم الفصلون پدې بدلیږي والیوم الموت قسم دی په ورځ چې کمه وعده شوه وشاهدن قسم دی په گوا ومشهود او پاغه چې پاغه با گواہی کیږي شاهد پدې ورځ مشهود چې بچا با گواہی کیږي قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود قتل لعنتیان دي شي اصحاب الاخدود د کندو والا النار هغه کندې چې مشتمل وي په ور ذات الوقود خاوندان د لمبو ازهم چې دا کافران علیا په دې باندې قود ناستو وهم دوی علامه پس یفلون بالمؤمنین چې په مؤمنانو کول شهود حاضرو دا داسې قصه وا چې بادشاہ دا هغه یو ساحر جادوګری بیا کوله د بادشاہ اعلان وکړ چې دا جادوګر زوړ شوی دی مړکیږي او یو زیرک الک پکار دی تکړه چې هغه د بادشاہ نه دار سحر پنځ دکی چې کده مړ شي نو دنه بیا موږ استفاده کوو یو زیرک او تکړه لکه وکړو په دې ټول بادشاہای کې بس هغه د جادوګر د حواله هغه بسار جادوګر لته مازیګر برا لار کې یو راهب و عبادت گزار هغه سره مرګرتیا شو هغه ته یو ورځ ورغه هغه نه ډیر متاثر شي ایمان نه راو جادوګر لبنت بیا راهب لته عبادت گزار خدای شان د بادشاہ خبرس بادشاہ لک راونی ولې داسې کې او ما ایمان راوړې په پوسه بس وای و بده وجنم بس وای تمام نشي وجله مرګ د خدای په قبضه کې
بس په کشتۍ کې کېنه او پولیسو ته ویل چې کشتۍ نه به بس په دې اور په دې مینځ کې به د اوبه ور واچوئ بچ هغوی به دیکه ورکړه کشتۍ به وخوځي پولیس به لاندې وغورځېده دی به نیغ ناست بس وای غر له وخېجه وای د غر نه راوغورځوئ بس غر له وخېجه او غر به زلزله شوه پولیس به راوغورځېده ټول به مړه شو دی به بس راکوشه ښه په ارام باندې هره حرفه یې پرې وکړه خو نه کېده ځکه مرګ د خدای په قبضه کې آخره کې دا ورته چې ما وجنه نو طریقه دا ده پانسۍ ته به یې وخېجه او پانسۍ ته بیا به هغوی به مړه شو دی به بچ وای غشی را خوشي کې او دا ووایه چې بسم رب هذا الغلام داسې وکړه بس هلک مړ ویویشت شهید شي به ډېره غټه مجمع باچا را جمع کړې وه چې هلک وجنمه چې مجمعي ټولو خلکو ایمان راوړو قرباني چې وشي خو بیا قرباني خو کار کوي که نه قربانۍ نتیجه خو دغه یې که نه ټولو ایمان راوړو بادشاہ ویل دا پس غم واوړېدو یو هلک غم مې کو دا څه چل بس اعلان یې وکړو چې چا ایمان راوړو هغه به په کنده کې اچوم اور به بلوم او اور ته به ور غورځوم کوڅې وي کورونه او کوڅو کې کوڅو خلو کې کندې کړې او چې څوک به راوتل او تپوس به یې کو چې په ایمان دې راوړی که نه چا به ویلې او نو بس کندې له به اور له ور غورځوم یوه ښځه راووته ماشوم ورسره دی او بس دا ورته وایي دا ماشوم یې ترې ور وغورځاو ماشوم یې ترې ور وغورځاو پیسې پې او بدې ته وایي چې ته ایمان راوړې که تا م ورغورځوم دی ویلې ما م ایمان راوړی دی نو ماشوم ورته وایي مورې راځه زغم مه کوه دلته خو ډېرې مزې دي دی اور کې شاعر پارسی شاعر دا شعر ویلی دی اندر آ مادر کی من اینجا خوشم گرچه در ظاهر میان آتشم اندر آ دن نرازا مادر ای موری کی من اینجا خوشم چه زدلتا خوشحالیم گرچه در ظاهر میان آتشم اگرچه ظاهر کې د اور په منځ کې هم خو ډېر خوشحاله یم رازا مورم وراله دا کندې ته ټولې ډکې د اورونو نه او بیا پکې خلک باچول هغه بیان هغه منظر الله ذکر الله وایي وما نقموا منهم بدل ناخیست بد نه ګڼل د دوی نه الا مگر دا خبره یؤمنو بالله العزیز الحمید چې ایمان یې راوړی و په الله چې غلبې والا دی او د صفتونو والا الذي هغه ذات له ملک السماوات چا د پاره بادشاهي د اسمانونو دا د ځمکو الله پارسیز ګواه دی ان الذين يقيننا كسان فتنوا المؤمنين چې امتحان کې چولی دي مؤمنان سړي او خزي او به توبه نه د وستې نشته د دې لپاره عذاب د جهنم او د دې لپاره عذاب سوځون کې ده بشارت اخروی ان الذين يقيننا كسان امنوا چې ایمان راوړل او عمل صالحات نیک اعمال کړي لهم جنات نشتداغی د پاره جنتونه بهږي په لاندې روانو دا غینه نهرونه ذالک الفوز الکبیر دا لویا کامیابی دا ان بطش ربک یقینا گرفت درفستا لشدید سخت ده انه یقینا دا الله و یبدئ اول پیدا کول کوي او دوباره پیدا کول کوي وهو الغفور دا الله بخون کې ده الودید من کون کې ذل عرش المجید خاوند عرش لوی ده فعال کون کې ده لما دا سيري چې سو غاړي حالا تا کا حدیث الجنود پتا قیسرا تا تراغل دا قیسا دا لخکرونو فرعون و سمود دا فرعونیانو دا سمودیانو بلکہ کسان چکو پرے کڑے آغی پا تکذیب کی دی او اللہ تعالیٰ میں ورائم دا دوی مخیطا محیطیات کون کہہ دے بل هو قرآن مجید بلکہ دا قرآن مجید معزز کتاب دے فی لوح محفوظ لکل شوے دے ثابت تے پلو محفوظ کے سورۃ الطارق مکی سورت تے تلاوت اعتبار سرا ہوا تیایم سورت تے نزول اعتبار سرا شپک دیشم سورت دے سورۃ البلد نرست نازل شوے ربط دی سورت مکی سورت سرا مخ کی صورت کی ذکر د توحید و پزمند استشهاد کې والله میں ورائے محیط دی صورت کی ذکر د توحید د فلینظر الانسان
د مخکی صورت کې عذاب د سابقینو دل دې ذکر کې عذاب د موجودینو ذکر کړي دعوت صورت الامحال للکافرین فمهل الکافرین امهلهم رویدا خلاصه د صورت لاول نا تر سلورمات پورې تخویف پینزم نا تر لسم پورې حشر او نشر پدنی دلیل عقلی و طور نمونه لسم نا تر سوال لسم پورې حشر نشر باندې دلیل عقلی ذکر کړي اخر کې تخویف او شکوا بسم الله الذي جعل السماء والطارق دلیلان علی اثبات حظه الرحمن بخروج الماء من السماء وبيد اسمان نرا کوزی کړي والکلام من الارض او غیا د ازمکیر الرحیم بیتا المهلت للتوبه والسماء قسم دی پاسمان والطارق قسم دی پستوری وما ادراک سشی پوی کړي ته مطارق او چې تاریخ سشه ده النجم الثاقب غستور ده زلیدن کې ان کل نفس لما علیها حافظ نه ده هیڅ یو نفس مگر پدې باندې نگران شتا لما پمانا ده الا سره ده فلینظر الانسان و انسان دی وګوري مما خلق د سشینه ده پیدا ده خلق پیدا شوه مما انده بو دافق ټوپهون کنا چې پلار د شان روزي او د مور رحم تلاړي یخرج راوزی من بین الصلب فمنز د شاد پلارنا صلب الرجل والترائب سینې د خزتا ترائب د خزې سینې ته وای انه علی رجی یقینا د الله په واپس کولو د قادر قدرت لرون کې ده یوم تبل السرائر په وخت کې چخکار بشي پټ رازونه فمالو پس نبی دی الله درات اس طاقت او نه مددگار والسماء قسم دی پاسمان ذات رجه چې خاوند باران دی رج باران ولرد قسم دی پاسمان ذات سده ازمکه خاوند د چويدو د چوچیو غیاګانې تر چې صدا چويدو ته وي انه لقول دا وینا دا فصلن فیصله کون کی وما وانا بالحزل لوبه انهم یکیدون یقینا دوی تدبیرونه کوي کیدا تدبیرونه واکیدو ز جواب د تدبیرونه ورکوم کیدا په تدبیر سره فمهل الکافرین مهلت ورکا کافرانو لرا امهلو مهلت ورکا رویدا لکشانه زمنن قلیلا سورۃ الاعلى مکی سورت تلاوت اعتبار سره وات یا نزول اعتبار سره تم د سورۃ التکویر نرس نازل شوه ربط د دې صورت مخ کی صورت سره مخ کی صورت کې بیان د قدرت د الله او انه علی رجل قادر دې صورت کې بیان د قدرت الهی ذکر کړي دعوت صورت بیان د توحید او ترغیب ال القرآن او تزهید من الدنیا موضوع د صورت بیان او شفقت الله مع النبی صلی الله علیه وسلم خلاصه د صورت بیان د ضرورت د نبوت او طریقه د تعلیم د نبوت او بیان د نجات د عاملینو په تعلیم د نبوت او هلاک د مورزینو بسم الله عالم الغیب فلا يخفى عليه خافیہ الرحمن الذي عم وجوده كل انسان وجن وملك ودابة الرحيم الذي خص اولیاءه بمعرفتهم احسانه سب تسبیح بیان کا اسم ربک الاعلی دنم دربستا چوچته الذي اغذات خلق چ پیدا کړی دی خلق پسوا بیا برابر کړی دی والذي اغذات قدر چ انداز کړی دی په حدا بیا ورته لار خود لیدا والذي اغذات اخرج المرعى چ گیا غانی راويستي فجعله پس ګرځولی دی غسان وچه احوا توري سنقریو کا زردا چمنگ بول ولو تا فلا تنسا پستمه روا الا ماشاء الله مگر آغا چی دا اللہ خو خشی انه یعلم الجار یقینا الله پویږي پخکار خبرو وما پاس یخپا چی دوی پټای ونو یسرو کا زردا چمنگ با توفیق درکو تا لیلیسرا دا آسان لاره فذکر نصیحت ورکا ان نفات الذکر یقینا شان دا د فائدہ کوي ذکر نصیحت
یا فذکر زکت نصیحت ورکا ان نفعت الذکر و ان لم تنفع کا ذکر فائدہ کوي او کني کوي نصیحت فائدہ کوي او کني کوي ته ورکا تا ته خو کوي سيذكر زردا چې نصیحت بواخلی هغه څوک چې خشا چويريږي او يتجنبها الاشقى او لری بشید دې ذکرانا بدبخت هغه یسل النار الكبرى چې داخليږي باور تا لویتا ثم لا يموت بیا بنمری پدې کې ولا يحيى نبجند کیږي قد افلح من تزکا پتقی سره کامیاب دی هغه تزکا چې ځان صفای کړی دا وذکر اسم ربی یاد کړی دی نوم دربستا فصلا منځ کړی بل تو سرون الحیات الدنیا بلکې تاسو خو خوي ژوند د دنیا والآخرت واخرت خیر غره دی او ابقا باقی پاتې کیدونکې ان هذا یقینا دا خبره لفی الصحف الاولى په خوانو صحیفو کتابونو کې دي صحف ابراهیم او موسی صحیفه کتابونه د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام سورۃ الغاشیہ مکی سورت تلاوت اعتبار سره تا نزول اعتبار سره تشبیه سورۃ الزاریات نرس نازل شوه ربط د دې سورت مخکی سورت کې ترغیب او بیان د قران ته دی صورت کې ترغیب د بیان د قران ته مخکې بیان د فریقین او دی صورت کې بیان د فریقین ده دعوت صورت التخویف والبشاره موضوع د صورت بیان او اقسام العاملین ونتائج اعمال العاملین خلاصه د صورت اول نا ترهم آیت پورې تخویف او اخروی اتم ناش پاړسم پورې بشارت او اخروی اول لسم نشرم پورے متفرد ہے پو امور مذکورو اربعو بانے په طریقې دل په نشر مرتب اخر کې تسلی دا نبی علیہ السلام تا او تخویف اخروی بسم الله الذي يقص خبر الغاشیه چې بیانې خبر د غاشیه الرحمن بارسال الرسول للتبلیغ الرحیم بالنعم على من سعى هل اتاک حدیث الغاشیه تخویف اخروی آیت عنوان ده وتاقی سرا راغله تا قصه د غاشیه قیامت یادای الداهیه التي اغه مصیبت تخشد ناس بشدائد چې خلق بداغي په شدائد کې پټ شي زکه ور د غاشیه پټون کی وجوه یوم ایزن مخنا د ډیرو خلق با په دې ورځ خاشعه ذلیلای عامل استری استومان بای ناسبا کار کون کی وئی تسلا نارن حامیا داخلی کی باور سوزون کی تا تسخا خړو بول کی با من عین د چینیان یا ډېر ګرمنا لیس لهم طعام نبیدوی ته خوراک الا من دوری مگر دوری وئی دوری از غدارا گایا بدبویا هغه بویلې چې مونږه خدا زری وخان لور کو چاغي کینو مونږه ته چیرې کې مونږ به مضبوط شو جهنم الله وای لا یسمنو نبچاغيږي ولا یغنی نبد پکې من جول وگا وجو یوم ازن مخنا د کافران او د مؤمنانو با یوم ازن په دې ورځ نایما تر تازي لسایا را دیا کوشش د تنبا خوشالي پی جنت النالیا په جنت کې به اوچتی اوچت جنت کې وای پاغه اوچت کې چې جنت کې چې اوچت لا تسمعوا تبناور مخاطبه په دې جنت کې لاغیا بیکار خبره فی عین جاریه په دې کې باینن چینی جاریه ډېر جاری فیا په دې کې با سرورن تکیاګانی مرفوع اوچتی واقوابن کوزی بای ګلاسونه موضوع خودل شوی ونمارخ بالختون بای مسبوبا یو د بل پسې سب پسپی غودری وزرابیو مبسوسا او پرشونه به خړول شوی افلا ينظرون دین ګوري الالبل وخانتا کای په خلقت چې څنګه پیدا شوی دي وخان لنه ګوري ناشنا پیدا شوی ویل السماء اسمان لنګوري کای پر رفیات چې څنګه اوچت شوه ویل الجبال غرون لنګوري کای په نصیبت چې څنګه ودرول شوی ویل الارض ازمکی لنګوري کای په سوتهات چې څنګه غړول شوی دا فذکر نصیحت ورکا
انما انت یقینا انت مذکر نصیحت ورکوونکې لست علیهم نه په دوی باندې بمسیطر جبر کوونکې الا من تولا مگر هغه څوک چې مخ وګرځي وکفر کفر وکي ويعذبه الله العذاب الاکبر عذاب ورکی د الله تعالی لوی عذاب ان الینا ایابهم یقینا مونږ ته راتلل د دوی دي ثم ان علینا بیا په مونږ باندې حسابهم حساب د دوی دي سورۃ الفجر مکی سورۃ ته تلاوت اعتبار سره نه اتیا نزول اعتبار سره الله سورۃ اللیل نرست نازل شوه ربط د دې سورۃ مخکی سورۃ سره مخکی سورۃ کې بیان د مجازات او بیان د معال د صالحین او د مورزینو دې سورۃ کې هم هغه افعال ذکر کوي چې موجب د جزا د فریقین دي داود سورۃ التزهید من الدنیا دنیا سره بے رغبت کېدل موضوع د صورت بیان شهادت للعقلاء فی هذه الواقعات خلاصه د صورت اول نه تر پنځم پورې په د اوقات شریفو باندې الله قسم یادای شپږم نه تر اتم پورې تزهید من الدنیا د پاره تخفیف دنیوي نمونه نهم کې تخفیف دنیوي دویم نمونه لسم کې تخفیف دنیوي دریم نمونه پنځل لسو شپارس کې شکوا او اخیره کې بیا بشارت اخروی بسم الله علام الغیوب الرحمن کاشف الکروب الرحیم الذي خص اولیاءه بالعفو عن الذنوب والفجر قسم دی پسبا یا والفجر قسم دی د غټ اختر پسبا وليال الناشر قسم دی پلسو شپو د ذوالحجه یا پلسو د محرم یا پلسو اخرو د رمضان وشفع قسم دی په جفرز او والوتر او پتا قرزو واللیل قسم دی پشپای زایسر چکلا داخل شي جواب قسم حذف ده لتعذبن خامخا به تاسو عذاب راځي هل فی ذلک اشت پدې کې قسم لذي هجر خاوند عقل را هجر عقل ته وای که هجر منه ته وای عقلم سره د بدر منه کوي کړه الم ترى تن ګوره کای په پال ربک څنګه کار کړه د رب ستا بیاد نادیان سرا ایرم ده ایرم والا عادیان ذات العماد خاوندان دستنو التي عالم يخلق مثلها چې ندي پیدا شي په شان د پل بلاد په خارونو کې وسمود الذين وغسموديان جابوا الصخره چې کنستري به تیږي بالواد په وادي القرى وفرعون زلو تا د میخونو والا الذين طغوا في البلاد چې سرکشي کړي وا په خارونو کې فاکثرو ډېر کړي او په دې کې فساد فصب علی امراتوی که الله په دوی باندې رب ستا صوت عذاب یو نمونه د عذاب صوت عذاب لون عذاب یو رنگ عذاب ان ربک یقینا رب ستا بالمرصاد خامخا په انتظار ده بهسو یرا و یسمعو فعمل انسان ورچ انسان د اذا مبتلا ربو چکل امتحانو کی په رب د پاکرم او عزت ورکی دلرا ونعمه نعمت ورکی دتا په یقول دی وی ربی اکرمن رب زما اکرمن ما ته عزت راک و اما اذا مبتلاو او کچرته امتحانو کی بد فقدر علی رزقو تنگ کی بد باندې رزق ددا په یقول ورته وی ربی رب زما نن زما سپکاوه او کو کلا نددا سے بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو تعظیم نه کوئ د یتیم ولا تحاضون على طعام المسكين تاسو خلق نه تیروي تیزوي په خوراک د مسکین وتاكلون التراث او تاسو خوري میراث اکل لما په خړلو سخت سرا لما معنا شديدا وتحبون المال تاسو مینا کوي د مال سرا حبا جمع په محبت جمع کثیره ډیر سره کلا قد دا خبر اذا دکت الارض چکل او خزول شي زمکا دکن دکا په خزولو سخت سرا یا زری زری شي زمکا په زری زری کې دو سرا راشي وجا ربک راشي رب نخ دربستا حکم دربستا والملک ملائکه راشي صفا صفا ډلې ډلې
وجیء یومئذ را بوستلی شي په دې ورځ بجهنم جهنم یومئذ په دې ورځ یتذکر الانسان نصیحت بخلی انسان وأنى له الذکر او صفایده بید لرا د نصیحت یقول وی بیا لیتنی افسوس دې ماتا قدمت لحیاتی کاش کی ما وړاندې لیکړي وې په ژوند کې لپی حیاتی ژوند کې مې نیک اعمال کړی فیومئذ په دې ورځ لا يعذب عذاب بنور کوي عذابه عذاب دد احد ایسوک د الله د عذاب پشان عذاب به ایسوکم نور کوي ولا یوسخو نب تړل کوي وساقو پشان د تړلو د الله حد ایسوک یا ایتو النفس المطمئنه اے هغه نفس چې ته امن کوونکې په امنه ارجی واپس ربستا تا خوشاله مرضیه خوشاله کړل شوی داخل شاه په عبادت په بندګانو زما کې او داخل شاه جنت زما تا سورۃ البلد مکی سورۃ تلاوت اعتبار سره نوی نزول اعتبار سره 15 دیرش سورۃ قاف نرسته نازل شي ربط دې سورۃ مخکی سورۃ کې مزمت د جمع د مال وو دې کې موازی د مصرف د مال در دخی مخکم بیان د مجازات دې صورت کې بیان د مجازات مخکم د یتیم ذکر ولا تکرمون الیتیم دې کې احسان الیتیم ذکر کوي یتیم انزام اقربا داود صورت زجر لمن یصرف الاموال بغیر المصارف مال بے ځای لګي هغه ته زجر ذکر موضوع د صورت بیان مشقت الانسان و تنویعه خلاصه د صورت اول نه تر څلورم پورې تخفیف دنیوي او دا غي نرس زجر او بشارت او تخفیف بسم الله الذي جعل البلد لاهل الكبد الرحمن بهدایت النجدين الرحیم بإعطاء الكتاب للمؤمنين لا اقسم قسم نخرم حجت نشت قسم تا او قسم یادوم بهذا البلد پدې خار بلد حرام یادای مکه وانتهلهم بهذا البلد او تب نازلې کې دې خار تا یاستاوین روا د پدې خار کې تا وجنی والدین قسم دی آدم علی السلام و ما پاس ولد چې د سزي غولې دي لقد خلقنا الانسان بتقی سره مون پیدا کړې د انسان پی کبد پی مشقتن په مشقت کې آیا سب دې ګمان کوي الله يقدر علیات چې قادر بنشي په دای سوک یقول وای با اهلکت مال لبدا ما هلا کړې د مال لبدا ډېر آیا سب دې ګمان کوي الله يروا احد چې سوک دې نګوري علم نجعل له عینین موږ دې ګرځولې دلار استرګې ولسانا او جبا وشفتين او شنده وهدينا النجدين ومنغا خودل دا دلر لارا فلقت حمل عقبا پس نه داخل شوه مشقت کې عقبه تا وما ادراک سشی پکړه ته مل عقبا چې عقبه شدا فك رقبه غلام آزاد ولدي او طعام یا خوراک ور کول دی پیو منزی مسغبا پغه ور زید لوګه کې یتیمن یتیم تازه مقربا چې خاوند رشتي یا مسکین تازه مت ربا چې خور خاوندي خور نه بغیر ورسره سم نشته ثم کان من الذين بیا بشیر ای کسانا چې مان راوړې وتواسو بالصبر یو بل تبا وصیت کوي په صبر وتواسو یو بل تبا وصیت کوي بالمرحمه په مهرباني اولئک دا کسان اصحاب المشأمه میمنه خي طرف والد کسان چې کفر کړه پایاتونو زمونږه مصحاب المشأمه د ګس طرف والا دي علیم په دوی باندې بنار نور موصدا متفقتن علیم را تاوشوي وای ته دوی سورۃ الشمس مکی سورۃ ته تلاوت اعتبار سره یو نوی نزول اعتبار سره شپږ دي سورۃ القدر نرسته نازل شوه ربط د دې سورۃ مکی سورۃ سره مکی سورۃ کې بیان د مجازات د اعمالو دی سورۃ کې ممد قشان قیامت خبرې دي دعوت صورت التفریق بین العقیدة الصحیحة والفاسدة خلاصه د صورت اول لاله سمات پوره لکه څنګه چې رڼا او تیار ورځ او شپه او اسمان او زمين برابر نه دي همدارنګه نفس زکیه او غیر زکیه سره نه دي برابر اخره کې تخویف دنیوي او نمونه
بسم الله الذي نور السماوات والارض الرحمن على الكل بتعليم الخير والشر الرحیم علی من زکى النفس والشمس قسم دی پاس نور باندې وضحاها او پرانا د دی باندې والقمر قسم دی پس وګمه اذا تلاها چکل روستا شید دین مر پسی والنهار قسم دی پورز اذا جلاها چکل رڼا کی دی لرا ظلمت د شپې واللیل قسم دی پشپا اذا یغشاها چکل پټ کی دین ور لرا والسماء قسم دی پاسمان و ما پاغ ذات بناها چې اسمان جو کړه ما په معنا د من سره دی ټول زینو کی والارض قسم دی پزمکا و ما توها و من توها و ما بسطها چا چې خورا کړی دا دزمکی و نفس قسم دی پاغ نفس و ما پاس سوا چې برابر کړی فالهما پس الهامو کو دلرا فجورها ازر کې ورتا چولی دی بد کارونه او تقوا د پرهیزګارۍ کارونه چې کم کوي اختیار ور کړي قد ابلا بتقی سره کامیاب دی منغه څوک زکاها چې تزکیه کړي د دې وقد خاب بدقی سره نا امید دی منغه څوک دسا چې الله بیلاره کړي کذبت سمود او تکذیب کړو سمودیانو به تغوا پس به طغیان پس سرکشی د دې سره ازم با اساشقا چکله ولې غبد بختا قدار ابن صالح فقال لهم رسول الله ورته پیغمبر د الله ناقت الله پریګ د خدای هو خوا سقیا خړو به دل د دې فکذبوا دوی تکذیب وکړه پاقروا زخمی کړه فدمدم علیهم ربهم او خزولا په دوی باندې رب د دوی زمکا به ذنبم په سبب د ګناه په سوا برابر کړ په دوی ولا يخاف خدای نویریږي عقبا د انجام د دینه سورۃ الليل مکی سورۃ ته تلاوت اعتبار سره بنوي نزول اعتبار سره نام د سورۃ الاعلى نرست نازل شه رب د دې سورۃ مکی سورۃ سره واضح د قیامت مسائل دعوت سورۃ التفریقه بین الاعمال مقبوله و غیر مقبوله خلاصه د صورت اول نا تر سرورم پورې د اعمال مختلف کې در باندې شواهد او بیان اخره کې تخویف او اخروی او بشارت بسم الله الذي خلق الخلق مختلفا الرحمن بيتا الاستعداد لكل عاد الرحيم بالتيسير لليسرى على من آمن وأطاع والليل قسم دی پشپې اذا يغشى چکل سيزونه پټ کی والنهار قسم دی پورز اذا تجلى چکل سيزونه ښکار کی وما قسم دی په غزاد ما په معنا د من سره خلق الذکر چناری نه پیدا کړی دی ول انثى او خزا ان سعيكم یقینا کوشش تاسو لشتا خامخا مختلف دی فاما من اعطى پس هغه څوک چې ورکی حقوق د مال د وتقا تقوا وکي وصدق بالحسنى او تصدیق وکي په ملت حسنا فسنيسر لليسرى زرد چې د مونږه آسان کولې اليسرى خص سیدا چې جنت ده واما من بخل او هغه څوک چې بخل کوي واستغنا بے پروايي کوي وکذب دروغ نسبتونه کوي بالحسنى جنت فسنيسرو زرد چې موږ باسان کو د دلرا للعسرا سخ کار لره چې ګناه ده چې سبب د دوزخ وما يغني عنه ند پکید د مال د اذا تردا چې کړ دی الاکش ان علينا للهدى يقينا پمونګه خامخا هدایت ته و ان لنا يقينا پمونګه للآخرته مونږ لر آخرت دی ولولا دنیا وانذرتکم پس ویروم تاسو نارندا ورنا تلزا چلم بے بوہی لا یسلا نہ داخلی گی دیتا الا الاشقا مگر بد وقتا الذي آغا کذب وتولى چې دروغ نسبتونه کړي نبی دا مخې ګرځولې ده وسيجنب الاتقاز لری بکړې چې د دینه پرهیزګار آغا یوتی مالو چور کوي مال د فقیران رایت زکا چې سپیوشي ومال یادن نشته چاته اندو د سرایس نعمت تو ځاچ د تبدل ورکړس
الا ابتغاء وجه رب العالى مگر لټون د ذات در رب د چاله ده ولسوف يرضى زرد چې پوهه بشي